وسروست الله پاک دی کې الشهر الحرام بالشهر الحرام مسلمانان چې کله دوباره د عمرې د بار راتلل دی پسله کې خودري یاري وي یو دا چې دی وی چې په دې کافرانو باندې دی موږ سره معاهده کړې ده نو مسلمان خو د معاهده او د وعده پابند وي وعده معاهده یو څه خو وعده چې یو کس سره کولی شي او معاهده چې د حکومتونو په سطح باندې کیږي د غنو خلکو د یو بل سره کیږي ته معاهده ویل شي او چې د یو کس د بل سره کیږي ته وعده ویل شي نو مسلمانان خو د معاهده او د وعده پابند وي خو کافرانو خو د دې پابند نو دوی بس لګي دا یاره چې دوی هم سره معاهده کړي دا چې تاسو آینده کال راځي درې ورځې بدل ته پاتې کیږي او درې ورځې کې خپل عمره پورا کوي واپس پځي تاسو ته مونږ سنو یو امن بدر کو نو کافرانو خدا معاهده کړي خو د مسلمانانو د دې په دې معاهده د دې په دې وعده باندې باور نه د مسلمانانو په ځل کې یو خیال یو خدا وا چې مسلمانان په حالت ته احرام کیو دغه د عمرې د پار راتلو نو په حالت ته احرام کې قتال جایز نه دی بلکې په حالت ته احرام کې سړي حلال ښکارون نشي کولی دغه رنګ حرم شریف کې چې کوم دی قتال جایز نه دی او دریم دا چې د سلور وړ میاشتې د حرمت دي ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب د سلور میاشتې ته اشهر الحرم وي د حرمت او د عزت میاشتې او دا به کافرانو د اسلام نه مخکې چې کوم کافرانو مشرکانو هغه هم په دې کې قتل او قتال نه کو دیو بل سره جنگ جګړې نور به کولې خو په دې سلور میاشتو کې به دې جنگ جګړې دیو بل سره نه کولې کافرانو هم د دې عزت او احترام وکاو نو مسلمانانو یو خو د حرمت میاشته ذوالحجه ده دویمه دا چې موږ په حالت ته احرام کې دې کوم قتال جایز نه دی دریم دا چې حرم محترم دی نو دې کوم قتال جایز نه دی نو موږ د دې سره جګړه نه کوو او چې موږ لړ شو دي خو د خپل وعده پاسداري نه کې خپل وعده نه پالي چې موږ سره جنگ کوي نو موږ به چل کو موږ باندې خو پابندي ده نو الله پاک جهه مخکې آیاتونو کې د قتال اجازه ورکړي او دلته کې د اشهر الحرم اجازه ورکړي چې الشهر الحرام حرمت والا عزت والا میاش بالشهر الحرام په بدله د عزت والی میاش کې ده یعنی الشهر الحرام دی چې په کوم کال باندې د عمرې د پر راغلی په نوم کالغه شپږم چې هجری و او دی چې واپس اوس په دې په رقم راتللو نو دا ومه هجری و چې کافرانو د اجازه ورکړو نو الشهر الحرام دا د چې هجری والا دا کوم میاش چې هجری والا کال دا میاش ذوالحجه دا هم اشهر الحرم کې داخله ده د عزت میاش ده نو دا د عزت میاش بالشهر الحرامي دوم هجری د ذوالحجې میاشت چې کوم دا د شپږمې هجری د ذوالحجې میاشت په بدله کې ده څنګه چې هغه محترمه وه نو هغه محترمه میاشت کې تاسو راغلي وای تاسو قتال نه کو دا کافران تاسو د لپاره د قتال لپاره تیار شي او تاسو واپس کړئ د بیت الله شریف نه او عمرې ته چې کوم دی پرې نه ښودلی نو دوی د هغې میاشت خیال نه دی ساتلی نو تاسو صبر وکړو او تاسو د هغې میاشت خیال اوس تاسو واپس لاړئ اوس تاسو راغلي اکه محترمه میاشت او صرف کال بدل دی نو هغه میاشت د دې میاشت په بدله کې ده مطلب دا چې هغې کې تاسو صبر وکړو نو که دې کې هم تاسو په قتال نه کوئ تاسو به د دې خیال ساتئ او که دوی د دې میاشتې خیال نه ساتي د دې د عزت خیال نه ساتي نو بیا تاسو د دې سړو د دې کافرانو د عزت خیال مثلا بیا قتلوئ نو هغه میاشت دا میاشت چې کوم ده دا د هغې کال د میاشت چې کوم دی برابر ده دغې په بدله کې ده الشهر الحرام د حرمت تا میاشت بالشهر الحرام د هغې حرمت د هغې کال د حرمت په میاشت په بدله کې ده او بیا خو دې کې اجازت ورشو نو بیا د مسلمانانو په زړه کې دا خیال چې موږ په حالت احرام کې په حالت احرام کې قتال جایز نه دی جنگ جایز نه دی او دارنګ په حرم محترم کې جنگ جایز نه دی نو الله پاک ورته یو عام قانون عام اجازه ورکړو وروسته وایي چې والحرماتو ټول د عزت څیزونه چې کوم دي قصاص په هغې کې برابرې دي په هغې کې بدله ده څومره د عزت څیزونه چې دي که هغه حرم محترم دی که حالت ته احرام دی که دغه رنګې اشهر الحرم کوم د عزت میاشتې دي نو دا ټولې د بدلې څیزونه دي که بل ستا د عزت د دغې میاشت د عزت خیال ساتي نو ته د هغه د عزت خیال ساته ته ورته سم ووایه او که هغه د دې میاشتې د عزت خیال نه ساتي نو تاسو ته هم اجازت دی والحرماتو قصاص څومره د حرمت او د عزت څیزونه چې دي که حرم محترم دی که حالت احرام دی که اشهر الحرم دی نو دا ټولې د بدلې څیزونه دي دا ټول د برابرۍ څیزونه دي که دوی ستاسو خیال ساتي تاسو خیال ساتئ که دوی نه ساتي بس تاسو ته اجازت نو الشهر الحرام میاشت عزت بالشهر الحرام په میاشت عزت په بدله کې ده الشهر الحرام دا میاشت عزت چې کومه ده د ذوالحجې ده بالشهر الحرام په هغې میاشت د عزت په بدله کې ده په بدله د هغې میاشت د عزت کې ده الشهر الحرام دا د حرمت میاشت دا د عزت میاشت
بالشهر الحرامي د هغې د عزت میاش په بدله کې ده، د هغې د حرمت میاش په بدله کې ده. والحرمات قصاص او د ټول د حرمت سيزونه ټول د عزت سيزونه چې دي قصاص په هغې کې بدله ده، په هغې کې برابرې دي. قصاص بدلې ته ویلی شي، برابري ته ویلی شي، په دې کې برابرې دي. کو دي ستاسو د عزت خیال ساتي تاسو یې ساتئ، کو دې نه ساتي تاسو یې مه ساتئ. فمن اعتدى فمن پس هغه څوک اعتدى چې زیاتي وکړي علیکم په تاسو باندې فاعتدوا تاسو زیاتې کوئ علیه په هغه باندې بمثل ما اعتدى بمثل په مثل ما د هغه اعتدى چې د زیاتې کړی دی علیکم په تاسو باندې، یعنی چې څومره زیاتې څومره ظلم دی تاسو سره کوي نو اک عمر سره تاسو ظلم کوئ. کو دی په حرم محترم کې قتال نه کوي نو تاسو مه کوئ، او کو دی په حرم محترم کې قتال کوي تاسو سره کوئ، تاسو به اجازه دي. کو دی په حالت احرام کې تاسو ته سنوي نو تاسو تم سموای، او کو دی په حالت احرام کې په تاسو باندې بیوادي کوي قتال د سر کې تاسو سره هم کوئ. نو فمن اعتدى پس ها څوک چې زیاتی وکي علیکم په تاسو باندې فاعتدوا الله ولې اجازه ورکړو تاسو هم زیاتی کوئ علیه په هغه باندې بمثل په مثل په مقدار ما د هغې اعتدى چې هغه زیاتې کړی دی علیکم په تاسو باندې، یعنی په تاسو چې څومره زیاتې کړی دومره زیاتې ورسره کوئ، دې نه زیاتې ورسره مه کوئ. واتقوا الله ویریږئ د الله نه، یعنی چې هغې کوم څومره زیاتې کړي د هغې نه زیاتې به نه کوئ، د دې په باره کې د الله نه ویریږئ. واتقوا الله ویریږئ د الله نه. واعلموا او پوه شئ ان الله چې بېشک الله تعالی مع المتقین د متقیانو سره دی، د پرهیزګارانو سره دی. کم خلک چې د الله نه یریږي د هغې سره الله ملګری دی.